یو درز وشو او بس ورور مې چغه کړه وایي لالا واړه مړه شو بس بیا مې دماغ کار نه دی کړی هغه وخت چې په ما سخت تېر شوی ما ته پته ده دا ټوله لار ما په یو سامن نیولې ده چې ماله خلک راشي او بد شي کړي. چې تاسو څوک دې ځای له راغلي زموږ په دې هغه کې شریک یې الله دې څه کړي همدغه پلار د خاورینونه وو خفه کېږئ مه چې انشاءالله مونږ دلته کې ځان راورسو انشاءالله زموږ نه چې څه مدد کېږي نو مونږ به انشاءالله تاسو سره ولاړ یو څوک راغلي الله دې څه ښه وکړي خدای مر قدم دې ایمان ورته نه کړي. وړومبی دغه کوم ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو کوم ځای کې مطلب داسې واقعه راځي زموږ د میډیا دا بچي یا دغه مطلب هغه ځای ته ځان رسوي او عوامي چې کومې مسایل دي هغه مطلب خلکو ته رسوي. دا واقعه چې کوم نه ده انتهایي افسوسناکه واقعه ده ډېره د درد او د تکلیف واقعه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې واحد او یکتا دی. ډېرو عزتمنو کتونکو نن راغلي یو موجود یو په موسی بانډه کې خبر شو یو ملګري اطلاع راکړه چې په موسی بانډه کې بیا یو پیره تندر را پریوت. تپوس مې وکړو څه شو جي نو هغه ویې چې دلته کې یو غریبه کورنۍ وه یو بې بسه کورنۍ وه ډېر زیات عجزان وو چې دا کور یې خپل هم نه و. څنګه چې تاسو مخکې دا شاټ وکتو چې کمره را پریوته دلته کې چې کوم دی نو 15 جنازې به د یو کوره وځي. دا کار چې تاسو ته ښکاري دی چې کوم دی عجزان دي خپل کور هم نشته چې خپل کور دا نو دی دلته کې په کرایه باندې اوسېدله. زمونږ یو کوشش و زمونږ یو منډه وه چې انشاءالله مونږ راشو او د دی صرف دا غږ اواز راوچت کړو نو انشاءالله تعالی دی سره به امداد ضرور کېږي. دغه شانتې چې دا تاسو ته ښکاري چې یو آباد کور و دلته کې انسانانو ژوند تېرو ځناوران دلته کې نوجي په دې انسانانو کې دی چې بیا کوم دی نو مسلمانانو دا خبره هم یاد وساتئ دې کور کې ځناوران نه اوسېدل دې کور کې مسلمانان اوسېدل انسانان اوسېدل او په هغوی باندې د الله د سایډه یو چې کوم دی نو دغه رالی او کمره پرې راپرېوته په هغې کې 15 کسان چې کوم دی نو وفات شو. زموږ دلته کې چې کوم دی یو ورور ولاړ دی چې هغه پکې خویندې هم دي وروڼه هم دي هغوی سره به هم خبرې اترې کوو چې دلته کې په تاسو باندې څومره سخته تېره شوه هغه ساعت په تاسو باندې څومره ګرانو. نو السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه روجان ښې طبیعت دی ښه دی؟ خیر دی شکر الحمدلله. تاسو ښه؟ خیر دی الحمدلله. ستاسو خوږه نامه؟ عثمان غني جي. عثمان غني بای دا راته ووایي بهرحال ډېر زیات معذرت غواړم خبرې در سره نشم کولی ځکه چې ستاسو په زړه باندې هم ځای نشته خو څوک مجبور یم د خپل زړه نه چې دا شانتې غم صحیح کم یار نه وم چې زه دې غم له دې درد له دې قیامت ځای ته چې کوم دی نو ضرور راشم. دا راته ووایه چې دا واقعه څه ټایم شوې ده؟ دا جي شپې 12 بجې د شپې 12 بجې وې. جی ګرانو کتونکو زه خبرې اترې کوم خو یو زړه مې وایي چې خبرې ورسره مه کوه ځکه چې په هغه باندې خبرو ځای نشته او بل زړه مې وایي چې نه زمونږ چې کوم حکمرانان دي د سترګو نه دا پټۍ لرې کړه ځکه چې د هغوی په سترګو باندې پټۍ دي چې دلته کې مسلمانانو باندې په انسانانو باندې کمره راپرېوته او څوک هم د تپوس نشته څوک هم د پوښتنې نشته د دې عثمان غني په زړه باندې به څه تېرېږي یار د ده نه خو لږ غونډه کې تپوس وکوي که نه. دا راته ووایه عثمان غني وایي چې یقین وکړه چې هغه وخت ډېر زیات سخت دي که نه هغه وخت په تا باندې څومره سخت و هغه وخت چې په ما سخت تېر شوی ما ته پته ده دا ټوله لار ما په یو سامن نیولې ده چې ماله خلک راشي او بد شي کړي. دا راته ووایه چې په هغه وخت کې تاسو سره هېڅوک نو بیا ورو خلک خبر شو بس خلک چې څنګه درز وشه دا ګاونډي مې بار راووت منصوب خان لا ماما ټول مړه شو ورور راته چغې وهلې. دا راته ووایه چې دا ټیم څه ټیم و؟ دا 12 بجې وې بېګا ماسخوتن د شپې 12 بجې دا حادثه شوې ده. دا راته ووایه چې کله درز شو کله غرب وشو نو ته په کوم ځای کې وې؟ زه په دې ور باندې راووتم چې بار ته چې راووتم بس دا کمره دا ګاډه څنګه چې مینهواله تاسو ته موږ په سکرین باندې دا 2 کمرې وښولې په سټارټینګ کې دا یوه کمره چې کوم ده راپرېوته او د یوه کمره کې د ده مقرره نه وه د ده لا ژوند لیکلی شوی او د ده رزق دلته کې و دی دا یوه کمره چې کوم ده راپرې نه وته او هغه یوه کمره راپرېوته. اوس دې وخت کې بیا وم یو خبره کوم بله مې ذهن ته راځي په دې وخت کې بیا وم یار مونږ خو صحیح نه کړل چې د MNA MPS کور راپرېوځي او په هغه باندې یو قیامت جوړ شي
هغه خو هلته کې ښه په ارام او په ګرمۍ کې ایسیګان او په سرځای کې هیټرې ورته لګېدلي په دې غریبانانو کې دا په یو ساسي که چېرې دا ټوله غلطي دي زه اول ځان ته کوم او بیا دې نورو خلکو ته کوم ځکه که د دا شانتې غریبانانو خلکو چې دوی خپل کور نو دا جي که خپل کور بیا هم څه خبره خپل کور نو د کرایې کور او هغه به په باران کې به ساسېدو هم که نه ډېرو یاره راسسېده به پلاسټکه مو له راوړی و پلاستیک هم راوړی و ها په باران کې چې کوم دن دا ساسېدو هم خو بیا چې کوم دی نو زموږ د خلکو سره دا احساس نشته چې یاره موسم چې کوم دی خراب دی سیلابونه راللو حالات خراب دي دا د رب الجلال په موږ باندې هر قسم چې کوم دی امتحانونه دي دا په موږ باندې یو غصاب دی ځکه چې زموږ عملونه ټیک نه دي بیا په دې کې دا په موږ باندې یو امتحان دی چې موږ په دې امتحان کې ناکام شو موږ به عمر له ذلیل او رسوا یو دا خو بیا موږ له پکار دي چې بای د دې کس او د دې کس زموږ چې کوم مشران دا د غي ذمہواری دي چې هغه وګوري بای چې زموږ دلته کې دا یو غریب دی مسکین دی بېوسه دی لاچاره دی دغه د کور ګورو اسنه چې دته څه نقصان شي دا راته وایي چې ته دومره غریب او ستاسو به دی ارمار یا دی اړیکو ستاسو والد صاحب چې کوم دی نو هم چې کوم دی زویب ته نو تا لپاره دومره وخت یار څوک نه دی راغلی اجي څوک خو داسې نه دی راغلی ډېره خبره خو سره نه کوم ځکه چې په تا باندې یقینا درد دی غم دی او دا راته ووایه چې په دې کې ستاسو د کوره به څو جنازې ځي 15 دي 15 جنازې به ځي د دوی د کوره به چې کوم دی د کور څو خاوندان د دوی د کوره به 15 جنازې ځي دوی په زړه باندې به څه تېرېږي او دغه شانتې دا راته وایي چې تاسو اول په دې کور کې ټوټل څو کسان وئ موږ په دې کور کې ټوټل چې کوم دی 15 زما لکه بس 15 موږ یو واده مې کړی ده خیره ښه جي او و مې چې کوم دی بس و کسانو دوه پکې ها و کسان وي دوه پکې پاتې شو او جا دوه پکې پاتې شو 15 پکې مړه شو و کسانو دې کوم دا شانتې خو ګوره په دې وخت کې بیا سوچ کوم همدا چې ته مارغان خو نو که نه که ته کونتر چینچوړې خو نه وې که نه بس یو ښکاري راغلی او ډزې پې وکړو 15 ترې نه ولګېدې او دوه پکې پاتې شو دا خو انسانان دي یاره بیا اشرف المخلوقات دی اشرف المخلوقات سره دا شانتي شو بهرحال دا خو مونږ چې دا الله د سایډه دا خو بهرحال مونږ خو دومره کولی شو که نه چې راشو دی سره لږ غونډه کې امداد وکړو نو مونږ تاسو ته نن د امداد اپیل کوو په دې کې ستاسو ورور هم شامل و جی په دې کې ستاسو ورور هم و په دې کې زما ورونه دا مې خویندې څومره ورونه په دې کې ستاسو یو مې ورور او دوه مې خویندې وې دوه مې خورزې وې په دې کمره کې ټوټل 15 کسان په دې کمره کې اووه کسان چې دوه پکې بچي وې درې مې پکې ورونه وو او نور چې کم دی دوه مې پکې خورزې وې دوه مې پکې خویندې په دې کې ستاسو خویندې څومره دوه خویندې وې په دې کې مې دوه خویندې وې دوه مې خورزې وې دوه خورزې وې او دوه مې پکې ورونه وو خو هغه یو دغه ځای کې نږدې پروت و ما چې څنګه کله ټوپ کړو نو هغه ما ته وویل لالا په ما دې را ټوپ کړه به دغه اواز دې واورېد هغه اواز مې واورېده نو بس هغه نه ښه ساعت ځان له ځای جوړ کړی و دا راته ووایه چې دومره غټه حادثه وشوه یقین وکړئ قدرمنو چې دا ما سره په زما په څنګ چې دا کم شاته کم هم سپین روبي مشران ولاړ دي که نه دی مونږ سره په دې غم کې چې کم دی عیسه اغستې ده ځکه دا د دې محلي خلک ته جي او بیا دلته کې دومره غټه حادثه د عثمان غني چې یو ښکلی شازلمی دی بهرحال حادثه پې داسې راغله چې زه هم دې ته غرونه هم نه ټینګېږي عثمان غني بای زموږ د حکومت نه څه مطالبه کوي بس زه خو هسې په خپله غریب یم که څه امداد یې وکړه خو کار به ښه شي او که وی نه کړو نو سبا به په تا باندې هم کمره راپرېوځي او ته به هم دغه شانتې ډانچره بیا ورته ته هم ګوره اورې چې راپرېوځي که بچ کېږي ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مننه او په دې وخت کې به تا ډېر ایم ان ایز ایم پي ایز هم ګوري غټ غټ خلک به دې هم ګوري د هغوی نه څه مطالبه کوي بس زه خو وایم په ما خو هسې م راغلی الله دې په خیر تېره کړي اورې خو نور بیا دې مې امداد ورکړي او سره دې موږ له م راکړي او جي قدرمنو که خبرې تر ماښامه پورې کوم نو زموږ دا خبرې نه ختمېږي خو صرف اخري خبرې کوم بیا به انشاءالله د دې پروګرام اختتام کوم دا شانتې یو ډایرکټ درس شو جي درس سره چې کوم دی د عثمان غني باندې اواز وشو چې ستا د کوره به 15 جنازې ځي او 15 واړه په دې یوه کمره کې 7 کسانو او په 15 کسانو چې کوم دی نو هغوی وفات شو زه نور اسم نه وام خو نن یو دغه عثمان غني نه دی ګورې په دې کې دا شانتې سبا چې کوم دی دا ټول خلک چې څوک هم دي دلته کې ولاړ دي دلته کې دا په ټولو باندې راتلی شي ځکه چې پاکستان دی پاکستان کې غربت ډېر زیات دی جي غریبي ده کم خلک چې په آرام خوبونه کوي کم خلک چې په بنګلو کې پراته دي نو زه هغوی ته هم دا خواست کوم چې تاسو وګورئ دلته کې چې دی چې کوم دی نو په دی باندې یو غم دی په دی باندې یو درد دی زه خپل انشاءالله حکومت ته هم چې کوم دی دا اپیل کوم چې دی سره امداد او تعاون وکړي ډېره زیاته مننه زمونږ ډېر چې کوم دی نو خلک مشران هم رالل هغوی سره السلام علیکم خیر جي طبیعت ښه دی ټیک ټاک دی صحت ښه دی السلام علیکم څنګه یې خیر السلام علیکم السلام علیکم عاقب الله صاحب دلته کې مونږ سره راغلی مونږ ډېر زیات شکرګزار یو چې دا شانتې غم له دا شانتې در له دی چې کوم دی نو ځان
دلته کې راورسو ډیره زیاته چې کوم نه لکه مننه یې کوو السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه جی خیر دی ټیک ټاک خیریت ته خیر جی خیریت خیر ته دې مهرباني ډیره زیاته مننه جی ډیره زیاته شکریا چې تاسو په دومره مصروفیاتو کې تاسو ځان دلته کې راورسو د یو جهان مننه زه وړومبه دغه کوم تاسو ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو کوم ځای کې مطلب دا څه واقعیا راځي زموږ د میډیا د بچي دغه مطلب هغه ته ځان رسي او عوامي چې کوم مسایل دي هغه مطلب خلکو ته رسي دا واقعیا چې کوم نه انتهایی افسوسناک واقعیا ده ډیره د درد او تکلیف واقعیا ده چونکې باران د موسم تقریبا د شپې 12 نیمه بجې دا واقع شوې ده او تقریبا دغه ټایم چې زیات تر خلک چې کم دین هغه ودو زه د دې خلکو د دې علاقې د خلکو د دې عزیزانو ډېر زیات مطلب شکریا ادا کوم چې بیا ځان دلته کې راورسو او د خپل چې کوم د دې کوم حق او هغه ادا کو خپل لګاو کو هغه نه بعد چې کوم دین بیا مطلب چې دې کله دغه سره به د کندل د 11 ولم راغلي دي سحر چې کوم دین ای ډي سي سیب ګور خانم راغلی وو اوس دا ای سي سیب را روان دي د ټورنمنټونو را روان دي او بقایا چې کوم دین ان شاء الله چې دې سو مطلب دغه کیږي دا چې کوم نقصان شوی دی نو دا خو مطلب واپس نشي راتلی نقصان شوی دی بالکل دا الله د سایډ دا الله طرف نه دا چې کوم مطلب دا کوم کسان شهیدان شوی دي او په د ذاتی مرګ شوی دا د شهادت مرګي نو مطلب دی به خو واپس نشي راتلی او ان شاء الله د حکومت د طرف نه یا زمونږ د کوم رونه دي د دې طرف نه چې موږ سم سپورټ کیږي ان شاء الله موږ د فیملی لپاره د کور لپاره بدا کو موږ په هر فورم باندې ولاړو ډیره زیاته مننه ډیره زیاته مهرباني یو منټ خبره مان دغه دا مونږ چې تاسو څوک دی ځای لرغلي زموږ په هغه کې شریک الله دې څه او دغه پلار د ثوري رونه خفقېږئ مه جي انشاءالله مونږ دلته کې ځان راورسو انشاءالله زموږ نه چې څه مدد کېږي مونږ به انشاءالله تاسو سره ولاړ یو څوک راغلي الله دې څه ښه وکړي خدای مر قدم دې ایمان په تله کړي الله خوشحاله ساتي کاکا الله بخیر کې ان شاء الله کاکا جی مونږ تاسو لرالو ان شاء الله چې ستاون کېږي مونږ به تاسو سره څنګه په څنګه باندې مونږ ان شاء الله تاسو سره ولاړ یو جی ګران کوتونکو تاسو وکتل دلته کې مونږ خبر اترې کولې خو په دغه موقع باندې اکب الله سي بیمراله له د دې زیات شکریا ادا کوم چې دا شانته واقعي له دې ځان راورسو او ان شاء الله تعالی امید لرم چې کوم مونږ حکمرانان ګوري مونږ دغه نه صرف او صرف د امداد اپیل کوو تر دې پورم تاسو قربا علي عباس یوسف زئی ان شاء الله په نیکسټ پروګرام کې به حاضرېږم کو ځوان وفا وکړه کړه مرد طرف خیر خوشاله خاله باد اوسې رنګالي بریالي ګلالي اوسې والسلام